أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين مخکې آیاتونو کې تذکره د دیو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ته دا خلق ویروا هغه خلق چې هغه د قیامت په ورځ باندې د الله ته د مخې ته د ودرېدو نه یریږي هغه ورځ داسې ورځ ده چې نه به څوک دوسي نه به سفارشي شفاعت به څوک نشي کولی بغیر د اذن نه مشرک کافر د پاره خو د سره نشتی دارنګې د مؤمنانو او صحابو په باره کې تذکره و چې دا داسې خلق دی اخلاصمن خلق دی دی الله را بلی هر وخت کې نو دی چرته د خپل مجلس نه لري نه کې وې نه شړي د هر سړي عمل جدا جدا دی خپل عمل بدله به میلاویږي بیا تذکره و د هغې عقباتو الله وی امتحانات برازي زمونږ خلک هم دا خبره کوي امتحانات راځي کله چې یو کولالی هغه لوخه جوړ کی ناولی وټنګي چې د بهر ته د بازار ته مارکیټ ته د وستو دی کنه دی کاغه روغي نو وی باسی کروغ نه نو دوباره مات کی کشره ته وګورځي نو الله رب العزت امتحان کوي پتا باندې نو کله بل خلق را پاسی وچاله ته په قرآن پوه شوې نو جګړه مه کوه بد مه وایه بد اخلاقي مه کوه په ښکلې طریقې باندې جواب ورکه الله ته پته وه چې چاله څوک شکر ادا کوي د الله د نعمت نو الله هغه له نعمت ورکوي قرآن دا د الله یو نعمت و الله ته پته وه چې څوک به د دې نعمت شکریہ ادا کوي نو هغه له ورکو نو زه بیانوم نو الله مال راکو دارنګه کله چې دا مؤمنان صحابه کرام ستا خپل راضي نو ته روغه خبره کوا زما د طرف نه وته سلام وایا دارنګه سلام روغه خبره وته کو په خیر وته وایا د سلام خبره تر د سلام ګڼ مستاقات دي داغي څه خبرې شوي وي دارنګه ستاسو رب په خپل ځان باندې رحمت لیکلې مخکې تیر شیو ابل آیاتونو کې هم تیر شیو سبقت رحمتي علی غضبی زما رحمت به زما په غضب باندې مخ کی نو څوک چې ګناو کی په جهل باندې او بیا توبه واسي نو الله بخونکې مهربان دی بل امتحان برازي خلق به بیا وي الکه دغه یو مسله دې کې استله دغه یو مسله کې چرته نور مسلې او کا چرته قصې او کا چرته واقع مونږ ته بیان کا نو الله وی وتوایا نفصل الآیات دا آیاتونه ز بار بار دې د پاره ویم چې خو واضح شي لار د مجرمانو چې خلق مجرمانو پیجنی چې کم مجرمان دي او کم روح خلق دی کم ساز دی او کم ناساز دی چې دې دواړو پکې پته ولګي نو دا پته چې لګي نو په سبانه لګي په دې خبرو باندې په وضاحت باندې په تفصیل باندې وس دې آیتونو کې
بیا تذکره د دې کوي چې دا خلک به ستا خواله راځي تا ته به وایي د دې مسلو نه قلار شه راځئ چې یو ځای شو اتحاد او اتفاق کوو اتحاد او اتفاق به په څه باندې کوو نو اتحاد او اتفاق په دې باندې کوو چې ته زمونږ دا چې کوم خدایان دي د دې بدرد مه وایه د دې عبادت ته کوه او ستا د ته چې چاته الہ وی د هغه عبادت به منګه کوو وایي دا خو نه شوه دا خو شرک دی شرک خو زه نشم کولی قل انی نهیتو نو د هغې خبره کوي چې د دغې شرک نه خو زه منع کړی شوی یم بیا به دې راشي ستا سره په دې باندې څه دلیل شتي وایاو ما سره په دې باندې دلیل دی زه د خپل رب د طرف نه په دلیل باندې قایم یم په دلیل باندې ولاړ یم د دلیل خبره کوم بیا به دې وایي چې ته زمونږ دې طرف ته نه راځې دا خپله خبره کې نو ته مونږ ته وایې عذاب به د باندې راشي جو راوله زمونږ باندې عذاب راوله خپل خدای ته دې ووایه ځه چې مونږ باندې عذاب راولي د هغې جو خبره به کوي بیا ته راولې نه نو کله به راځي مونږ ته وښایه نو الله یې ورته ووایه وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو هغې خبره کوي بیا د انسان د هر کسب د هر عمل د هغې حساب کتاب څه چې ته کې هغه الله ته معلوم دی نو سبا قیامت کې به ته پیش کوي حساب کتاب به سره کوي که نه قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله وتوا یقینا زه منع کړی شوی یم د دې نه چې بندګي د حکم د هغه چا چې تاسو ورته را مدد شوی د الله نه سوا دی وایي راشه زمونږ مونږ چې څه کوو داسې ته کوه زمونږ سره په دې باندې اتحاد او اتفاق وکړه نو الله وی جواب ولا ورکړه چې انی نهیتو زه منع کړی شوی یم د دې نه چې زه دې بندګي وکړم د هغه چا چې زه دې را مدد شوی یم هغه چا ته چې تاسو ورته را مدد شوی د الله نه سوا زه هغې ته اواز نشم کولی زه یا الله ویلی شم یا رحمان ویلی شم خو یا پیر بابا نشم ویلی دې زمانه کې پیر بابا دی نور دی خلکو نیکان بزرگان هغې ته دا آوازونه کول مخکې دور کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې هبلو لاتو مناتو عزا وغیرہ دغه هر دور کې دا بدلیږي را بدلیږي لیکن دی ټول شرک دی ټول شرک دی نو چې ته ورته دا ووایې نو بیا به دې وایي نه راځه دا څه ګمراهي خو نه ده دا خو دومره ګناه نه دی غټ ګناه نه دی اگر چې شرک په باره کې الله ویلی چا چې شرک وکړو نو دا غټ جرم دی غټ ګناه دی دارنګې شرک چا چې وکړو په هغه باندې جنت حرام دی جهنم به ټکانه لکه مخې تیر شي دارنګې د شرک په باره کې شرک چرته نه معاف کیږي د شرک نه علاوه نور ګناهونه کو الله غواړي معاف به کی شرک نه معاف کوي دی وی راځه دا خو زمونږ غټ اولیاء کرام دی بزرگان دی او دا دی واغه دی ته اولیاء نه مني وتوا لا اتبع اهواءکم زه تابعداري نکوم ستاسو د خواهشاتو دا تاسو خواهشاتو باندې روان یئ په دې باندې څه دلیل خو نشتی الله نه دی ویلي الله ته منع کړله او تاسو لګیای بیا وی نه داسې کوئ لا اتبع اهواءکم وتوا زه تابعداري نکوم ستاسو د خواهشاتو قد ضللت اذن یقینا زه به ګمراه شیم په هغه وخت کې وما انا من المهتدین او نه به یم زه د هدایت موندونکو نه کما ستاسو د الهو ته د الله نه سوا چې څومره دي هغې ته که ما را مدد شوې
داغي بندگی مې وکړه داغي نظر و نیاز مې وکړو نو زه به ګوره ګمراه شوی یم په دغه وخت کې بیا قل انی علی بینة من ربی دا خلک وایي ولې ستاسو سره د رښتیا څه وایه او که نه انی علی بینة من ربی ورته ووایه یقینا زه په واضح دلیل باندې یم د خپل رب د طرف نه وکذبتم به او تاسو تکذیب کړل د هغې قرآن نه منئ تاسو د الله خبره نه منئ نو دی به بیا وایي چې ته په دلیل باندې ته په حق موږ په نه حق یو جزا موږ باندې عذاب راولا الله یو توه ما عندي ما تستعجلون به نشته ما سره هغه چې تاسو ته دې سره غواړئ هغه تاسو عذاب غواړئ نو ما سره خو عذاب نشتی دا اختیار خو زما سره نشتی ان الحکم الا لله یقینا فیصله چې دا هغه خدا الله په اختیار کې دا نه دا فیصله مگر دا الله په اختیار کې یقص الحق الله حق بیانوي او هو خیر الفاصلین او الله دې غره د فیصله کوونکو نه قل لو ان عندي ما تستعجلون به یو الله دی ډیر حلیم ذات دی ډیر صبرناک دی او یو مخلوق دی مخلوق هغه بے صبر دی مخلوق چې دومره صبر نشي کولای شاپور شیخ رحم الله خبره وکوله وی چې کله دا وړوکی لګیای مور ته وایي ابۍ هغه وایي جی ابۍ هغه دیو ته بیا وایي ابۍ هغه وایي جی ابۍ دیو ته بیا وایي ابۍ هغه وایي جی ابۍ هغه وایي بیا ابۍ دی وایي خاورې ابۍ نه خاورې اوس مور ده ډېره مهربانه ده لیکن چې یو پیر وی جو هغه وایي نه خاورې بل څه شی به وایي کنزل به وکړي بدې ردې به وایي او الله ته توای یا الله هغه ځینه आवाज کیږي لبیک سل پې روایا یا الله هغه ځینه आवाज راځي لبیک یا عبدی ای زما بنده زه حاضر یم سل پې روایا زر پې روایا لاک پې روایا یا الله هغه به هغه ځینه आवाज راځي یا لبیک یا عبدی هلته کې رحم دی هلته کې شفقت دی هلته کې د الله رب العزت مهربانیانې دي رحمتونه دي د الله رحم ختمیږي نه نو هغې باندې وایي قل الله یې ته ووایه لو ان عندي ما تستعجلون به کچرې وې زما سره اختیارات د هغه څه چې تاسو یې تا دې سره غواړئ تاسو یې عذاب راوله جو ما به یو جارو راغستی و زه پرېږدی چې ختم کم چې خلاص شي انسان دی کمزور دی الله یو ته ووایه لو ان عندي که چې زما سره وی اختیارات وی ما تستعجلون بی هغه چې تاسو یې تا دې سره غواړئ لقضی الامر بیني و بینکم نو خامخا فیصله به شوه زما او ستاسو منځ کې خبره به خلاصه شوه تاسو به ورته اوس ناست یئ تاسو غلا ناست یئ ناست به نه وئ دغسې زما نه بیا سام نه واغستی اختیارات زما وی دا ټول هر څه بعضې خلک وایي که مال دی یوه ورځې بادشاهي راکړی یو ورځ د پاره زه بادشاه شوی چې څه کومه هر څه مې کنډ کپر کړي ځکه خو الله نه درکوي که اختیارات نشتی که اختیار د انسان له ورکې بل ځای کې الله د رزق خبره کوي که د رزق مالکان دا خلک جوړ کړی وی مخلوق جوړ کړی وی نو دی به موټی بند کړی و ښه هغه ختمیږي خلاصیږي خبرې نور روانې دي بل شان الله رب العزت هغه لګیا دی خرچ کوي هر چال رزق ورکوي او انسان لکه دی ورکړه دی بیا دی تنګزړی دی دی به بیا بخیل شوی وی اوس اختیارات خو د بل په لاس کې دي نو دی که لګوي نو کله کله دی وایي هلکه وړه به بیا نه میلاویږي ښه دا خبر راغلی او میاش د پلانکي تاریخ نه وروسته به بیا وړه نه راځي په سواد ته دی هر یو سړی دکاندار دی غټ د هغه سره غټ سټاک پروت دی هغې ته تاله ولګوي ښه ای خرڅی به نه دا به دغه شي ګران به شي او دا به شي هغه شي بیا به یې خرڅو او بعضې چې لږ یې هغه یې
تاله ورته ولږ خرڅوم بیا به موږ وږي شو چتا موږ به چل کوو الله پر رزق باندې الله وی ما من دابة فی الارض الا لله رزقها الهر روزی رسان ته هر زنده سر ته الله وی زر رزق رسوم دا زما ذمہ ده لیکن دې سکی دیو ته تاله ولګي قل لو ان عندي ما تستعجلون به وتوا کچروي زما سره هغه چې تاسو ته دې سره غواړئ هغه لقضي الامر بيني وبينكم نخامخا فیصله بشو زما او تاسو منځ کې والله اعلم بالظالمين الله دې خپو په ظالمانو باندې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو او دا الله سره کنجانی د غیب دی نه پویږي پاغه باندې ما سوا د الله نه دا آیات غایاتو مخکې مونږ ویلو او یا زره ملائک د دې سره پروستۍ کې راغلیو وعنده مفاتيح الغيب دا الله سره کنجانی د غیب دی لا يعلمها الا هو ندی معلومی هغه چاته ما سوا د الله نه الله ته معلومی دی بل چاته نه دی معلومی ته چوي نا بل سړی پکې غیب دان دی که پیغمبر ته وي که ملائکو ته وي که بل ولی او بزرگ ته وي هر چاته چې وي هغه په غیب پوهیږي چې په غیب پوهیږي نو تا ډیر ظلمونه وکړو ښا یو ظلم دی دا وکړو الله وی کنجانی د غیب ما سره دی ما ته معلومی دی بل چاته نه دی معلومه نو تا هغه الله دې کمزور ثابت کو دا الله کنجانی دی پټ کړي هغه دې بل ور کړي بل ځکه الله رب العزت وی دې خبره باندې ځان پوه کوي وی چې د غیب علم دا الله نه سوا د بل اچا سره نشتی اسباب د علم وی درې دي درې اسباب د علم دي زموږ عقاید کتابونو کې وی اسباب العلم للمخلوق ثلاثه اسباب د علم د مخلوق درې دي نیو خبر سبب ده کله خبر د وحی په ذریعہ باندې کله بل شان خبر شي کله وحی دا کله چا خبر راول کله چا خط راول کله به دلته کې وس دا نور ذرایع ډیر شي دي دا ټول په خبر کې راځي په خبرونو کې دیو کاته ک په الکترونیک میډیا دیو ک دا بل پرن میډیا هر څه دي په کوم میډیا باندې دا ټول خبر دی ها وحی هم سبب دی دا وحی هم په خبر کې راځي یو حواس خمسه دي او کلا عقل سبب شي دا درې سبب دي اسباب دي حواس خمسه دي سترګو باندې سړی ویني غوګونو باندې واوري خله باندې اوسکی جواب باندې اوسکی دارنګ لاس باندې لاس په وਹੀ گرماش وغیرہ معلومي غوګونو باندې اوري په پوز باندې بنای دا حواس خمسه دا ټول دا یو کې حساب دي حواس خمسه نو یو حواس خمسه دي او یو خبر ده او یو عقل له دا درې سيزونه دي نو کم چې د دې کې دن ندي هغه ته علم غیب نه وای د دې نه چې اخوا دي هغه ته علم غیب وای بل معنا سیده ساده علم غیب څه ته وای علم غیب وای علم بے سببا هغه علم چې هغه بے سبب حاصلېږي د دې دریو سيزونو محتاج نه وي یو آیت راځي سورۃ لقمان اخر کې 15 سيزونه دي وای دا د غیب دي نو پای کې یو د باران خبره کړله څوک نه پوهیږي باران وکړه کی دغه ځکه علما وای علم بے سببا چې تا پکې سبب استعمال کو تا پکې ترمامیټر لگاو تا پکې هواګانو روخونه دي معلوم کړو نو دا تاسو معلوم کړلی دا سینن دلته کې کینا بهر باران وریږي پلان کې چې باران وریږي دا ویل شي کله بکی سبب کی بروز بکی نشي ویلې سو پورې چې دغه اسباب ته دیني کتلی او زموږ ډېر خلک داسې دي
چې موبایل ته وګوري وایي که سبا باراني نننۍ ورځ هم د باران وه موبایل کې لیکلي د باران ورځ ده ونه شو څه شو هغه سبب خو وران شو هغه لیکلي هغه خپل امکانات ویلي نو که دغې باندې ته ووایې هغه وشي صحیح شي نو بیا هم د غیب علم نه دی تا د شي کې کتلي شي کې دې وکتل نو دې ته غیب علم نه وایي بل پکې راځي په خېټه کې دننه څه دي نر دی که ماده ده وایي دې باندې څوک نه پوهېږي وایي ولې نه پوهېږي هلته الټراساؤنډ ته چې مخامخ کې پوهېږي نه خو دقه جو سبب دی که نه سبب پکې تا استعمال کو دننه هر څه تا ته دننه ښکارېږي چې ښکارېږي چې ودې په سترګو دې وکتل خو علم غیب نه شو که نه علم غیب نه وایي علم غیب دا دی چې ته یوې غوا ته وګورې میخه ته وګورې بیزې ته وګورې بل څه ته وګورې انسان زنانه ته وګورې او دا وایې چې دې کې نارینه دی کو زنانه ده دا الګ نر به یې که ماده وایي نه شي ویلی دارنګې هغې کې چې کېږي الټراساؤنډ چې کېږي نو هغه هم 4 میاشتې وروسته به کېږي ښه مخکې نه کېږي خو اسباب به کې استعمال شو چې اسباب استعمال شو د غیب علم ورته نه وایي وعنده مفاتح الغیب د الله سره کنجانې د غیب دی لا یعلمها الا هو نه پوهېږي په هغې باندې ما سوا د الله نه ویعلم ما فی البر والبحر الله پوهېږي په هغه څه باندې چې په اوچوبه کې دي په دریاب کې وما تسقط من ورقة نه لوېږي یوه پاڼه الا یعلمها مگر الله پوهېږي په هغې باندې ولا حبة فی ظلمات الارض او نه یوه دانه لوېږي په تیرو د ځمکې کې ولا رطب ولا یابس نه څه وچ دی او نه څه لامده نه څه لامده او نه څه وچ رطب لامده یابس وچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کار کې دي سچ دي ټول هر څه الله ته معلوم دي په کتاب لوح محفوظ کې د الله په کتاب کې دي الله په علم کې دي وهو الذي يتوفاكم بالليل الله غزاد ته چې خوب راولي تاسو باندې د شپې يتوفاكم توفي وي هغه مرګ ته وي نو دلته کې توفي هغه خوب تم وي ولې خوب چې دین دا د مرګ وي مرګ او خوب چې دین دا خور رور دي نو هو الذي يتوفاكم بالليل الله غزاد ته چې تاسو باندې خوب راولي د شپې نو چې کله خوب راغی سړی وده شو وده سړی بیا اوري نه اوري د ټول ناول د سړي سترګې پټې شي وګونه کار کوي ښه وګونه کار کوي لږ ساعت او چې خپ د خوب کې ورننوځي بیا وګونه کار نه کوي او چې کله بیداری आवाज وته کې ناول به وګونو کې خبر لاړ شي نو رست به سترګې کولاویږي را بیدار بشي سارموز دلاشي اورینا دلته کې نږدې کې وتا گاون کې په لاوډ سپیکر ته په وګ کې لګېدلې نه اوري باندې نه اورېدلې وي آیو سړي چې ته سحر د شپې چې را پاسې د سار باندې واورېدو سار باندې چې واورېد وی الله لا 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 دغه په سبل پر څه وي چې دغه شو بهر ته راووتو وی سار په باندې مې بل ټپو اورېدا ایسه دی ویلی آشه ول نه ورته هغه وسه دی اورېد په باندې بل څه وی نو باندې خو نه وي دا اچھا څه وي وی الصلاه خير من النوم پکې ویلو یو دقه شی پکې ویل ما باندې دا خو سار باندې وای نو نه چې د سار باندې اورېدل نو وهو الذي يتوفاكم بالليل الله ذات چې خوب راولي په تاسو باندې د شپې و يعلم ما جرحتم پوېږي الله په هغه سم چې تاسو یې ګټې د ورځې ثم يبعثكم فيه بیا را پورته کې الله په تاسو په دې ورځ کې ليقضى اجل مسمى دا پاره دي چې پوره شي هغه نیټه مقرر ثم الیه مرجعکم بیا الله تعالی ته ورګرځېدل تاسو ټولو ثم ينبئکم بیا خبر درکې تاسو په اساس تاسو کوم عمل کاو قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
وتوا یقینا من کړی شی مزه چې بندګي دی کوم دا چا چې تاسو ته را مدد شوی د الله نه سوا یا زه دې مرا مدد شوی ما چاته چې تاسو ته را مدد شوی د الله نه سوا لا قل لا اتبع اهواکم وتوا ز تابعداري نکم تاسو د خواهشاتو قد زللت یقینا زه به ګمراه شیم په دغه وخت کې وما انا من المهتدین او نبی زه هدایت مندونکو نه قل انی علی بینة من ربی وتوا یقینا زه په واضح دلیل باندې د خپل رب د طرف نه وکذبتم به او تاسو تکذیب کړل داغه ما عندي ما تستعجلون به نشته ما سره چې تاسو اتادې سره غواړئ ان الحكم الا لله نه دا فیصله مگر د الله په اختیار کې یقص الحق الله بیان حق لرا او هو خیر الفاصلین الله دې ډیر غوړه د فیصله کوونکو نه قل لو ان عندي ما تستعجلون به وتوا کچروي ما سره هغه چې تاسو اتادې سره غواړئ لقضي الامر بيني وبينكم نو خامخا فیصله بشو زما تاسو منځ کې والله اعلم بالظالمین او الله خپو دې په ظالمانو باندې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو او د الله سره کنجانی د غیب دی نه پوهیږي په هغې باندې ما سوا د الله نه ویعلم ما فی البر والبحر الله پوهیږي په هغه څه چې په وچوبه کې دي او په دریاب کې ویعلم وما تسقط من ورقة نه لویږي څپاڼه الا یعلمها مگر الله پوهیږي په هغې باندې ولا حبة فی ظلمات الارض او نه یوه دانه په تیرو د ځمکې کې ولا رطب ولا یابس نسوچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کار کې دي وهو الذی یتوفاکم باللیل الله ذات چې خوب راولي تاسو باندې د شپې ویعلم ما جرحتم بالنهار او الله پوهیږي په هغه باندې چې تاسو یې ګټئ د ورځې ثم یبعثکم فیه بیا الله به راپورته کوي تاسو په دې کې لیغزا اجل مسمى د پاره د دې چې نیټه په پوره شي نیټه مقرر نو چې دا چا نیټه مقرر راشي نو دی بیا سار نه راپاسي ډېر داسې د شپې او د شي دي په قلاره باندې او سار بیا نه پاسېدلی ولې نیټه پوره شي ده او د چا نیټه چې نه پوره نو هغه راپاسي دې دپاره چې خپل ځای ته ورسي بیا ورځې تېرې کې څومره ورځې پاتې دي ثم الیه مرجعکم بیا الله طرف ته ورګرځېدل ستاسو ټولې دي ثم ینبئکم نو بیا به خبر درکوي تاسو له بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو کوم عمل کاو الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین